السلام علیکم ملګرو. نن د عمران خان په سایفر کیس کې په عدالت کې پیښ ده. نور کله به عدالت په اډیاله جیل کې لګیدو، خو نن به عمران خان عدالت ته ځي او عدالت ته تلو دوران کې ډېر کارکونان هم راوځي چې د پی ټی آی په مختلف ګروپونو کې یو پیغام شریک شوی دی چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم چې ډېر اهم پیغام دی. څنګه چې تاسو له معلومه ده پرون په بشرا بیبي اډیاله جیل د اډیاله جیل کې د عمران خان سټرایلز هغه د لپاره بشرا بیبي تل چې دغه جیل سره جیل نه تقریبا لږ مخکې دغه گاډي خلکو راګیر کو د عمران خان خلاف او د بشرا بیبي خلاف بازی هم وشو. د ګاډي شیشو ماتولو هم کوشش وشو. د بشرا بیبي ډیره غټه بیزتی وشو. مطلب یو انتشار جوړېدل. نو د پی ټی آی په ټولو ګروپونو کې دا میسج خور شوی دی چې څومره هم کارکونان راځي نو هغه کارکونان د پر امن طریقې سره راشي او کوشش کوي چې دا کارکونانو کې چرته مخالف پارټي والا خلک وردن نه نشي او دغه حالات خراب نه کی، حالات بیا مطلب انوایرنمنت خراب کی او عمران خان د جیل نه بهر روزي ټرایلز د پاره او بیا په حکومت خپوغ سينو کې چې نه عمران خان به عدالت نه ناراضي او په جیل کې به دغه د پر عدالت لګي. ځکه دا نن چې کوم تاریخ ملو شوی دی په عدالت کې دا کم ټرایل چې په عدالت کې کېږي د لپاره د عمران خان وکیلانو او عمران خان ډیر زیات ریکوست کړي دي، عمران خان وکیلانو ډیر زیات مهنت کړي دي. نو ځکه د عمران خان عدالت ته راغوستل شوی دی لا پوره کمپلیټ پته نه لګي. ځکه دا ټیم چې زه ویډیو جوړوم درستو به پته لګي چې آیا راغو کنه سکیورټي ایشو جوړ نه شو یا سبل سی ایشو خو جوړ نه شو. ځکه اکثر عدالت حکم وکړي چې عمران خان عدالت تراولي وغیرہ نه راسي. نو نن هم داسې کنفرم 100% خبره نه ده، خو بیا هم کچره عمران خان وای عدالت ته راځي نو د پی ټی آی په ګروپونو کې دا میسج خور شوی دی که څوک راټولېږي د عمران خان استقبال لپاره یا قتلو لپاره عدالت تم څوک راځي نو هغه د پر امن طریقې سره راشي او خیال لیکي چې شار چاپیره د خیال کوي چې کم سړی رواني کوي ادي رانی سي ادي رواني ته نه پریدي که سرته شیشه ماته یا چرته په گاډي باندې عمله کوي نو هغه د پر د پی ټی آی کارکونان از سکیورټي کارو کی او هغه کس ترونه چې روانه کې او د حالات بیا مزید خراب نه کیږي. بل 190 میلیون کیس کې د عمران خان جسمانی ریماند چې کم دیغه کینسل شوی دی او 14 ورځو جوډیشل ریماند په خاطر دی. بل سایفر کیس حواله سره لطیف کوسا ویلي چې سایفر کیس ختم شوی دی. سایفر کیس صرف د لپاره مطلب لا تر اوسه پورې برقرار دی کې دی چې د سایفر کیس په وجه باندې الیکشن ډیلی شي یا الیکشن لیټ شي، مطلب سایفر کیس ځکه مطلب ختميږي نه. بل لوړ در کې چې کم کنونشن شو دا غي نه پس ډیره زیاتې گرفتاریان هم په لوړ در کې شوې دي چې هغه اپډیټس په هم تاسو لا په میډیا باندې هم راغلي او کمپلیټ انفارمیشن مال ملو شبه در سره هم بیا شریک کمجي. بل پیپل پارټي الیکشن کمیشن ته نوټس ورکړی چې نواز شریف ته تاسو دا کم پروتوکول ورکړی دی نو دا پروتوکول نواز شریف نه واغستل دي شي. نواز شریف ته ولې دومره پروتوکول ورکړی کیږي چې په دې ملک خو نور هم سیاسي پارټیان دي، صرف مسلم لیگ نون پارټي خو په دې ملک نه د نور هم پارټیان ټولو پارټیانو له ایکوال رائټس ملو شي، ټولو پارټیانو د کولو میدان ملو شي چې د الیکشن لپاره भरपूर تیاری وکړي. وای دا پروتوکول صرف نواز شریف ته ولې ملو شوی دی. بل دا عمران خان وکیل نعیم حیدر ویل دي چې د عمران خان صحت ټیک ټاک ته بالکل فټ اینڈ فاټ ته او چې کله نه هم الیکشن نه کله هم د جیل نه روز نو اوماغه انرژي سره خپل کار کوي، کم انرژي سره چې مخکې دوه کار کولو بالکل کمپلیټلی فټ اینڈ فاټ ته. نو دا اپډیټ سوجي بشرا بیبي چې پرون په کومه بیزتی شي او کم ناربازي دغه خلاف شي او اډیاله جیل سره نو نن چې کم عمران خان عدالت ته راځي نو دغه حواله سره دا اپډیټ سیدا پیغام دی چې کڅوک زی هم د غزل د عمران خان لیدلو د پاره عمران خان روزي دا خو لا پوره کنفرم دم چې عمران خان بروزي عدالت ته برو رسي کنه او که شری راځي نو بیا چې کوم څومره هم د پی ټی آی ورکران دي نو له پکار دي چې چار چاپیر خیال کوي او کم سړی روانه کوي هغه رواني لپاره نه دیږي. بیا کچري عمران خان عدالت تراغ او تاریخ ټرایلز کمی خبره مخه دراغه به ان شاء الله بیا تاسو سره شریک کوم. ډیر زیاته مننه جی. والسلام.